سلامونه ملګرو دا تصویر ګورئ جی دا واقعیا انډیا کې شوې ده. انډیا کې یو علاقه داسې هم ده د ما خیال کرناټکا نومې دی چې هلته دا وایلډ ځناور چې کوم دي دا آبادۍ سره ډېر زیات جوخت یو کله کله آبادۍ ته هم رادن نشي. اکثر ویډیوز به هم تاسو کتلی چې خلک ته بیا په کوټو باندې خیږي یا وایلډ لایف والا چې کوم سکیورټي وی راشي او دا ځناور گیر کیږي. نو دغه رنګ دا چیتا یو ځل بیا آبادۍ ته رادن نشي و چې په آبادۍ کې یو سپی ولید او سپي پسې شو جي. سپی مخکې دا چیتا ورپسې جي سپی ته یو باتروم لدن نشوي دی چې دا چیتا ورپسې هم وردن نشوي ده چې کله خلکو له پته لګېدلې چې چیتا باتروم له دننه شوی ورپسې ور راون کړی دی چونکې چیتا څه پسې دننه شوه سپي پسې دننه شوه. نو په کار خو دا وه چې باتروم کې دغې چیتا دا سپی رانیولې وه بس په باتروم کې یې بس چیړ پاړ کړی وه خوړلی و جي. خو نه جي چیتا له چې پته ولګېده چې زه خو ګیر شوم جي تیند والا پته ولګېده چې زه خو ګیر شوم او قید کې شوم ور راپسې بند کړلی شو. نو د ځنګلي ځناور سوچ له ګوره جي ځنګلي ځناور له چې کله پته ولګي زه په قید کې شوم د هغه بوک د هغه چې کومه لوږه وي ختمه شي په دې ډیپریشن کې شي یا په دې سوچ کې شي یا په دې فکر کې شي چې زه خو مطلب ګیر شوم زما خو کار خپل او کړلی شو نو هغه نه هغه بوک ختم کړلی شي او همدغه ټایم بیا دا وایلډ لایف والا راغل سکیورټي والا راغل د نشستنې والا ووالې اور عمده تیند وا چې کوم دی هغه دوباره ګرفتار کو او کله چې ځنګل له پرېښو نو دی ډېر زیات وږې هغه ټایم چې دله خوراک ورکړو نو ډېر زیات خوراک وخوړو مطلب سپی د پرېښو هغه سپی د په واشروم کې ونه خوړو. نو دې ځای کې زما د دې واقعي مقصد چې کوم دی بوک یا ازادي جي. نو زمونږ پاکستانی قوم چې کوم دی په بوک کې دومره مطلب د موږ د حکمرانانو ورچولی دی دومره په مطلب د نوکرو په ښکار کې دومره ځپلی شوی دی دومره مهنګۍ ځپلی دی چې هغوی نه خپله ازادي ایره ده جي. زمونږ قوم چې کوم دی هغه د ازادۍ سوچ هم نه کوي ځکه چې په بوک کې وردن نه شوی دی هغه مطلب د مهنګۍ ښکار شوی دی دونه مهنګۍ په موږ باندې راغلی ده چې موږ نه خپله ازادي ایره ده. موږ د ټینشن په وجه د مهنګۍ په وجه باندې خپل د لوږې ختمولو دپاره په دومره منډو تړو کې یو چې موږ نه دا ایر دی چې زموږ په ملک باندې حکمران څوک دی او زموږ ملک زموږ چې کوم حکمرانان دي ای زموږ ملک څنګه لوټی څنګه ختمی. بل طرف له همدغه ځناور مطلب ځنګلي ځناور چې کله ته قید کې نو هغه نه خپل لوږه ایره شي هغه وایي چې زه د دې قید نه وځم هغه غواړي چې زه ازاد شم هغه مطلب اوږې هم وي خو هغه له خپله لوږه نه محسوس کیږي. او بل طرف ته مونږ چې کوم یو اشرف المخلوقات الله پاک پیدا کړي او زمونږ حکمرانان چې کوم دي همدغه ټیکټس په مونږ یوز کوي همدغه مطلب مونږ په دې خپل دغه کې دومره په دې خپله مهنګۍ کې یا په دې خپل ټینشن کې دومره انوالو کړي چې مونږ نه ایر شي چې زمونږ حکمران زمونږ غلط استعمال کوي یا زمونږ حکمران زمونږ ملک له نقصان ورکوي یا مونږ سر نشو اوچتولی د ازادۍ خلاف مونږ جنګ نشو کولی چې مونږ ازادي حاصله کړو ځکه هغوی مونږ په دې څیزونو کې انوالو کړي وو هغوی مونږ په دې داسې ټینشنونو کې ورچولي وو چې مونږ نه ازادي ایره ده جي. نو دا یو شاړ غوندې واقع وه د تصویر پسې رایاده شوه ما وی تاسو سره یو هم شریکه کړم ګوره چې زموږ سوچ کې او د ځنګلي ځناور سوچ کې د ځمکې اسمان فرق دی جي. د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.